السلام علیکم ملګرو. دغه سیټ درته دا وړه او مختصر شانتي ویډیو ښکاري چې دې کې دوه ماشومان دي، دوه کرکټر دي. یو ماشوم چې دی وړوکی دا ډاکټر دی او دا بله وړه غونته کې ماشومه چې ده نو دا مریضه ده، بیماره ده. دې ماشومې ته داسې بیمارۍ تکلیف دی چې دغه بیماري تقریبا په موږ او تاسو کې هر دویم او دریم کس ته دغه تکلیف او دغه بیماري ده. خو بیا دغه وړوکی ډاکټر صاحب یو ډیره ناشنا دوایي او یو ډیر ناشنا علاج دغه بیماري او دغه وړوکې ماشومې ته ښیي چې دې کې موږ تاسو لپاره ډیر غټ پیغام او ډیر غټ عبرت پروت دی. دغه مختصره ویډیو د وی ګوره، انشاءالله فایده به درته خامخا درکوي او انشاءالله بیا در سره زه اخره کې یو دوه درې خبرې کوم د دې متعلق. دلته کېنه تلې ماسته خورې خیر سي ډاکټر صاحب څنګه لږه لخولې ډاکټر صاحب ډېره غمجنه پریشانه یم. ډاکټر صاحب داسې درمل راکړه چې غمونه مې لرې کړي او زړه ته مې سکون راکړي. ډېر ښه. ډاکټر صاحب دا خو دوا نه ده، قرآن شریف دی. خو ته ویل داسې دوا راکړه زړه ته مې سکون وکړه. ښه ډاکټر صاحب له دې سره به مې غمونه لرې شي او زړه به مې ارام شي. بېڅکه ډېره مننه ډاکټر صاحب. ښه نو تاسو وکتل دغه بیمار او د دغه ډاکټر دغه مکالمې او د دې دا خبرې تاسو واورېدلې. ګورئ دا خو دا ماشومان دي او ډېره ښایسته ویډیو جوړه کړې ده. دې زه ډېر اپریشیټ کوم او الله دې نور هم دغسې ماشومان زموږ او ستاسو را پیدا کړي چې په دغه عمر کې دي دغسې اصلاحي ویډیوګانې جوړوي. غرض مې دا و چې ګورئ د زړه اطمینان، د زړه سکون، دا ما مخکې دې نه کلیپ کې مې ویلو چې دا نه په مال نه په پیسه نه په عهده په یو څیز کې نشته. د زړه سکون دا واحد د الله په یاد کې دی. ګورئ که تاسو د زړه سکون غواړئ، د زندګۍ راحت او اطمینان او خوشحالي غواړئ، نو د قرآن سره ملګرتیا جوړه کړئ، قرآن سره تعلق پیدا کړئ، قرآن د خپلې زندګۍ حصه وګرځوئ، د قرآن تلاوت شروع کړئ، په قرآن باندې ځان پوهه کړئ، په قرآن باندې چې دی عمل شروع کړئ، د قرآن زده کړه وکړئ. که تاسو تر اوسه قرآن نه دی ویلی، قرآن هم نه یې ټچ کړی، اوس هم ګوره جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اوس را پاسئ قرآن یاد کړئ، قرآن ووایئ. نو په دې که تاسو خپله آنلاین قرآن او دیني علوم زده کول غواړئ او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ، ناظره، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسایل، څومره چې دیني مسایل دي دا ور زده کول غواړئ، نو همنن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې همنن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، انشاءالله العظیم په احسنه طریقه سره، په بهتره طریقې سره به ستاسو کشرانو ته، تاسو ته دیني زده کړې درکول کیږي. د ډېر